أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه یو څو خبرې کوم او بیا یو شعر به ووایم. خبرې په دې باره کې چې زمونږ دا دین کې دی دا خلکو د کیسو او د کتابونو د قصو او د کهانو یو دین جوړ کړی دی. قصې به دې کې زیاتې بیانېږي. پلاني ملنګ داسې وکړه، مساق وخبر نه کړه، ملنګ وخبر کړه، پلاني دا وکړه، پلاني دا وکړه. هغه ملنګانو چې دول او پیغمبران نشي ښکاره کول. نن سبا د دې شي ډېر زور دی. که چا ته دا خبره وکړي هلکه دا دروغ خبرې دي او پیغمبرانو پسې دا خبرې مه کوئ، د پیغمبرانو باغ کې دا خبرې مه کوئ، نو خلک بیا خفه کېږي. او که دغه بړایي ودره ملنګانو او تلنګانو وکړي نو بیا دوی ډېر خوشحالوي. نو هسې په دې باره کې یو شعر ویلی دی ما چې دې خلکو کمزور حدیثونه یعنې په حدیث کوم پہچان نه کوي. حدیثونو کې خو پکار ده چې پہچان وشي، ولې چې محدثینو چې کوم حدیثونه راجمع کړي دي نو هغه وایي چې حدیث کې دوه شیزونه ګورئ چې سند یې صحیح وي او متن هم د قرآن خلاف نه وي. نو هغه خلک دغه نه ګوري، خو بس یو دا حدیث دی که نه ورته نه مني. نو دې باره کې لږ د شعر ویلی دی وایي آخر وخت دی را پیدا شو مولان ګډوډ او بیانوي راته څه شرک او قرآن ګډوډو او په کمزور حدیثونو قرآن رد کړي او صفتي کې د جالان او رحمان ګډوډو او د دنیا په رنګ کې رنګ شو، دنیادار شو، ډېرو پرېښودو خپل دین او ایمان ګډوډو. او وایي دا زمونږ د عملونو نتیجه ده چې راځي به مونږ سپرلی او خزان ګډوډو. او وایي د یو بل حقونه خوري مسلمانان دي، د یو بل حقونه خوري مسلمانان دي او ډېر خوشحاله دي په ویش او تالان ګډوډو او چې وفا او صداقت ورپکې نه وي. وایي نیکه شریف وي ګلی او توپان ګډوډو. نو دا یو شعر ما ویلی دی نو دې باندې